نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العظيم سورة بقرة دویم پارا یوسل اتیایم آیت مخی آیتون کی دا قصاص فرضیت بیان شو فدی آیتی کریمہ کی دا وصیت فرضیت ذکر کی ابتداء اسلام کی مسئلہ دا ہو چکم انسان کو وفات کے دون و قدبا دا فرض چی دی دا خپل والدین اور رشتہ داران دا پارا دا خپل مال دا سحیسی وصیت کو کی لیکن کلچی آیاتنا دا میراث نازل شو ہر چا تخپل اخپل حساب وارثانتا بیان شو بیا دا آیتی کریمات دا منسوخ اگرزیل دا آیتی کریمات دا آیاتن ندی چی الفاظ قرآن کریم کی موجود دی لیکن حکم یہ منسوخ شوے دی کلچی انسان وفات کی او ددن کم مال پاتی شی پر یہ مال کی سلور قسم حقوق متعلق دی اولنی حق چی دی مال پوری تڑل دی اغدادی چی پدی مڑی کفن دفن خرچہ دی مڑی دا قبر خرچہ دا مڑی دا صابن دا غسل دا قبر دا کنول خرچہ دا اول دا دی مڑی دا مال نبادش کچرتا غسل خلقو پا پیسو باندی ورکو یا قبر لزمک نواز مکی آخستل پا پیسو یا دا قبر کنستل خلقو پا اجرت او پا مزدورے کول ندمڑی دا مال نبدا ادا کریشی ویم حق چه دی مال دمڑی سر تڑلی دی پا دی مڑی باندی قرضہ دا قرضہ دا صحت دا چه پاغی باندی گواہان موجود دی خلق تا معلوم دا چه پا دی سڑی دا دی فلانی قرض دی یا دا سڑی ملکی کی او دووی چه پا ما باندی دا فلانی سیز قرضہ دا قرضے دا صحت یاد اکڑا خو یادے پا وقت بیمارے او دا ملکی دو ککڑا او دریم یو سڑی ملکی گی او دیوی پا ما باندے قرضہ دا کفاری یا دا رجوع یا دا منزنو یا دا زکاتونو دا دا دری قسم قرضہ دا بدلی مڑی دا مالنا ادا کریشی خود ترتیب وار اولنے انا قرضہ ادا کریشی چاہا دا صحت دا دوران قرضہ دا خلق تا معلوم دا چی دا پدبازی دا صحت والا قرضہ دا اول بدا ادا کریشی یا کل مال سیواوی نو پیم نمبر با قرضہ ادا کولی شی چی کم دا بیمارے پا دوران کی دا اقرار کو خود صحت والا قرضے یاد اکڑا چی دا صحت پا دوران کی پما دا دانی پیسی وی ویم بدا ادا کولی او دریم کچرتا دا اقرار کو چی پما باندی کفارہ دا یمین کفارہ دا قسم کفارہ دا قتل یا زکاة یا منزنہ یا دا رجوع فیدیہ پاتے دا دابا دا مال دا دریم حسینہ ادا کریشی دا مال دا دریم حسینہ اول بدو قرضون ختم ولی شی کہ داغین بعد مال پاتے شو نبیا بدا درین نمبر قرضہ ادا کولی شی بیا که د مال دی قرضو تر رسیدو خو ډیره ښه ده
او کنه رسیدو کم چې ملا رسیدي شابو رسی بقایا د دې قرض ورکوونکو خوخه د سړی معاف کوي او کوی چې آخرت کې به دي ادا غي فخر لکه مثال د سر لزر روپے او په د قرضوا د یو سړی اولنې لزر او د بل سړی 15000 خلکو ته معلومه نو سړی مړ کېدو وی نو لزر به ادا کړو بقایا د 50000 والا قرض پاتې شو کوي معاف کوي او آخرت کې دي د خوخه د مړی د مال سره دیم حق هغه د قرضې او دریم حق د مړي د مال سره د وصیت کله چې سړی مړ کیږي او وصیت وکړي چې زما د مال دومره حسابه د پلاني بندل ورکړي نو د وصیت د پاره شرط دا چې دا وصیت به د ګناه ني تاسو بنوي لکه پدی باندې وډم خانه جوړ کړي ګناه والا وصیت بني یا مثال پدی باندې غلاو کوي پدی جواریو کوي پدی سود کوي پدی رشوت کوي پدی ډاکو کوي مثال دا وصیت بنافذ ني زکدا د ګناه وې وصیت چې کوي نو دا سړی برو جوړي بیا بدی وصیت کوي یعنی لیونی بني دماغ به کار کوي او بالغ بوي نابالغ بني کچرتا لیونی یا نابالغ او وصیت کو دا وصیت به نافذ ني او درې وصیت په داسې سیس کې چې انسان عام طور داغي مالک کیږي شي لکه اوس دی بیچاره کدا جماعت په کاندي تور کو په وخت د وصیت کې مرګ کې دا وي په جماعت په څوک مالک کیږي نه جماعت په خپل کو دی وقف دی داسې سيزونه بیا دي چې خلک مالک کیږي دا وصیت او بل شرط دی چې وصیت با د ورثو د پاره دی هغه ورثه چې هغه د شریعت په حساب ورکړي دا لکه مثال دی وي چې پلار ته دومره وصیت نه بنافذ ني ځکه د پلار د پاره شریعت کې حساب په میراث کې مقرر کړی نو وصیت ولا باندې ابتدا کې کېدو خدا بیا چې د میراث مسله آیات نازل شول الله پاک آیات نازل ون بعد نبی علیہ السلام او فرمایي لا وصیت لوارث وارث د پاره وصیت نکي نو دریم حق د مړي په مال پوری د میراث پوری د وصیت دی هغه مسله دلته ذکر او سلورم حق د مړي په مال پوری هغه د وارثانو چې هغه د خپل حساب مینوي دا د مړي د مال پورې سلور حق او یو شرط رشا د ورثو د وصیت د پاره دا چې هغه با میراث هغه سړي وي چې هغه د میراث نه محروم نه ګرځي لکه حرمان اسباب هغه جدا مستقل دي الله جل شانه فرمایي کړه چې تاسو باندې مرګ راځي او د سره مال وي نو تاسو باندې میراث نه وصیت کوئ ابتدا کې مسله دا اوس وصیت د وارث د پاره نشته ابتدا کې او هغه آیت کریمه د ابتدا وخت دی اوس د عمل د پاره نه د حکم منسوخ شوی دی الفاظ یې قران مجید کې موجود بیا چې کله چا وصیت کول او چې چا ووریدو نو دی بدا وصیت نه بدلی که چرته وصیت ټیکو لکه مثال وی شل زر روپے دی 15000 می جماعت کې ورکی نو دا ټیک دی نو په وارثان نه را لګي چې نه 2000 یاد کړي بدلی بنا کچا بدل کړي په مدري ها کو وصیت کوون کی د ګناه یا د ظلم وصیت کولو او اوریدون کې ولا فتح ورکه چې دا شو وایا نو دا ټیک دی په دې ګناه نشته لکه مثال سړی وی دا پیسې نیوالي په دې بجماعت اوران کې الګ قرآن نه کې جوړ کې نو فتح ورکه چې نه اوران نه جوړ او یو جوړ کې نو دا فاتح دا فتح ورکه خو دې ټیک ورکه ځکه د دروانه ول وصیت نو دروانه ول خو ګناه ده نو د منا رامنه کې نه د جوړول وصیت وکړه نو د جوړول نو دا وصیت با نافذ وګرځي وصیت بنافذ ګرځي پدری مهیسا نمال دینه وصیتي
لږ چې وصیت کولی شي د درېیمې ته به داسې نه درېیمې نه کم خیر دی ډېرولې به نه شي. نو الله جل شانه په دې آیتونو کې دا فرمایي کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت فرض کړی شی دی په تاسو باندې هر کله چې راځي په یو کس تاسو باندې علامات او اسباب د مرګ ان ترک غیر الوصیت کچری دی پریږدي مال نو فرض کړی شی دی په تاسو باندې الوصیت وصیت فرض کړی شی پتا ستمو د آیت قران کې موجود دي خو عمل په منسوخ شوی دي په هغه آیاتونو سره چې کوم کې د میراث تقسیم شوی دي سورۃ النساء دا آیت دا آیاتونه دي چې دي ته وی منسوخ الحكم باقی التلاوت ویلی بشي لیکن عمل به نکی للوالدین د والدین د پارا والاقربین د رشتہ دارانو د پارا بالمعروف د شریعت مطابق حقا علی المتقین دا لازم دی په متقیانو باندې فمن بدله پس چاچی بدل کردا وصیت بعد ما سمعو پس داغینا چی دو ووریدو ٹک ٹاکو بدلی لکه مثال یو سړی یاد کړو هغه په ځای نه دی یاد کړو یا مثال یو نو قیمت یاد کړو مال یاد کړو او د پکې کمی او په پکې زیاته او بدل فإنما إثمه على الذين يبدلونه بس یقینا گناہ د دې بدلولو په کسانو بوي چې هغه بدلوي دا وصیت چې بدل کړي مجرم شو کمال لګوا استو کډې څنګه کو دې مجرم ان الله سميع عليم الله یقینا الله پاک اوریدن کی استاسو د وینا او بيد استاسو بنیتونو په عملونو باندې فمن خاف من موس جنفا پس چریږي د وصیت کوونکی د ظلم نه چې دې په ظلم وکړي او اتمن یاد ګنا چې دا وصیت په دې د ګنا د زو فاصله بینهم پس د صلح راوست په مابین د دوی کې وصیت چاته کولو غلطي دو غلطی کو یا د ظلم یا د گناہ کو د فتح ورکا فلا اتمارے پس نشتریش گناہ پا دی صلح کو ان کے باندی چاچے پاکی دا صلح کارو پا اغبان گناہ نشت ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ پاک بخون کی مہربان دی واخر دعوانا